په پېښور کې شپږو کالو ماشوم ډېر سخت بې دردۍ سره قتل شوی دی چې عزتمنو چې د پلار به په سکول کې چوکیدار او مور په سکول کې خاله وه چې دغه د سکول پرنسپل د بلې جینۍ سره په غلط تعلقاتو باندې دغه د سکول چوکیدار سی کولو. دغه د سکول چوکیدار ورته ویل چې دا ته ښه نه کې بد کوي. نو په دغه حالات باندې د سکول پرنسپل د چوکیدار په بد نظر ورته وکتل او د سکول چوکیدارۍ نه یې ویستلو چې په دغه بدله کې به دغه د چوکیدار زوی بې دردۍ سره قتل کړی. راځئ مینهوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو اوس سوه دغه شانته ډېر ظلمونه کېږي چې تېره ورځ څنګه په پېښور په بخشوپور سره دغه واقعه مخې ته راغلې ده چې خصیب خلک سره چې د شپږو کالو ماشوم دی چې په دغه سکول کې چې دغه ماشوم سبق هم ویلی او په دغه سکول کې د دې ماشوم مور به پکې خالاتوب کو او پلار پکې د سکول چوکیدار چې د سکول په چوکیدارۍ په دوران کې د پرنسپل دغه جینۍ سره په غلط کار باندې سی کولو چې بیا دغه د چوکیدار دغه جینۍ مور او پلار ته شکایت وکړو او بیا هغه پرنسپل په شرمون باندې وشرمېدلو چې د هغې نه بعد بیا دغه چوکیدار دغه د خصیب خلک مور او پلار د دغه سکول نه د نوکارۍ نه ویستل او ورته ویل چې زه دې څنګه وجړوم دغه شانتې به تا به هم زه جړوم او تکلیف به دله در کوم. عزتمنو هغه شانتې وشو چې دغه شانتې تکلیف هم دغه د ماشوم مور او پلار ته میلاو شولو او دغه ماشوم یې له بې دردۍ سره قتل. عزتمنو دغه د ماشوم مور او پلار د انصاف غواړي او د انصاف په تمه باندې ناستې دي چې دوی خپله تعلق د چارسدۍ سره لري. الله تعالی دې وکړي چې دغه د ماشوم مور او پلار ته انصاف میلاو شي. مینهوال زموږ د نن ورځې معلومات تر دې پورې د نوي معلوماتو په هر د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.